تفسیری عزیزی واقعه را نقل کړې ده کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک په موقع باندې د چندي اعلان وکړ او د چندي اعلان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورد نکور تلاړ او د کور ټول سامان راړو په چنده کې واچو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندي आवाज بیا وکړ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما خپل پلار فکور کې ولید چې د کور په دیوالونو باندې لاس وه او په دیوالونو باندې لاس راکاږه ما ورته ویل بابا جان څه شي کې او څه ګوري د کور ټول سامان خو تا په چنده کې ورکړ هغه راته ویل لوري فری دیوال کې ما یو ستن لیدلی وه هغه ګورم اسینو چې د ابوبکر صدیق فکور کې هغه فاتح شي او هغه په چنده کې ورنکما دیتا عشق وي او مینه ورته وي محبت ورته وي او د دین د فارا قرباني دیته وي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای ما ورته ویل چې پستان سکه هغه راته ویل چې هغه ستنم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په چنده کې اچوم د دې د فارا ک چرته یو مجاهد د جامو د ګندلو ضرورت پیښ شو راشي هغه په جامې وګندي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې پلار می هغه ستنم راواغستو چاندي کې واچول چاندي ته وړل کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د چاندي د فارا اخرنه اعلان دا وکړو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور ټول سامان راوړل هیڅ کور کې نشته هغه یو ستن په دیوال کې فاتح واغې هم راوړل دا هیڅ شی په کور کې دا نشته دی ځان ته وکتل او ځان سره ویل ابوبکر ستا جامې ډېر قیمتي دي تا په تن چې کوم لباس دی دا ډېر زیات قیمتي دی ستا د پیغمبر چندي ته اعلان کړی چندي ته ضرورت دی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بازار تلاړ کمی جامې چې اغوستې وي هغه په 22 درهم باندې خرڅ کړې او ځان له ټاټ جامې واغستې هغه واغستې او کم درهم چې فاتح شو هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چنده کې دا ورکړه کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولید چې ټاټ جامې اغوستې دي پوښتنه ته وکړه ابوبکر تا خو ټاټ جامې اغوستې دي هغه نور لباس څخه نور جامې دې سکړلې ابوبکر چپ پاتې شو هیڅ جواب ورنکړ په دې وخت کې حضرت جبريل امین علیه الصلاۃ والسلام راغی او د مسجد نبوي په دروازه کې ودرېد نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ورته وکتل چې ویلید چې دم د ټاټ جامې اغوستې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تنه تفوس وکړو جبريل تا خو نن د ټاټ لباس اغوستې دي دا ولې جبريل امین علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا د فتن نشته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ستاسو په عشق کې او په مینه او محبت کې خپل جامې دا خرڅ کړي او خپل د ټاټ جامې اغوستې دي نن الله تبارک وتعالى د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې عمل باندې دومره خوشاله شو او الله رب کریم رحمت دومره په جوش کې راغی چې د اسمان ټولو فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو هم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اندې لباس واغوندئ او ماته هم حکم وکړو چې ای جبريل د ځان سره 90,000 فرشتې واخله 90,000 ملائکې دا واخله ټول د ټاټ لباس واغوندئ د مدینه منورې پر کوڅو کې وګرځئ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سنت باندې عمل دا وکړئ زما د محبوب صلی الله علیه وسلم ته مبارک ورکړئ چې که چېرته ستا په امت کې د ابوبکر شان غوندې کسان دا موجود وي د دنیا یو طاقت به هم تاسو مقابله ونه کړي او نه به ستاسو ته شکست دا درکړي بل دا چې الله تبارک وتعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته سلام هم رالیږلی دی عزتمندو دې ته کلک عشق مینه او محبت وی چې د اسمان فرشتې هم د دې پرې مینه او محبت باندې فخر کوي داسې قربانۍ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سل فارا د دین د شریعت د فارا او د غیر سربلندۍ د فارا او د پیغمبر په عشق